الرحمن الرحیم باب الاذان مصنف رحمت الله علیه سبق نمبر 22 کې تاذان متعلق خبرې کې لغت کې د دې معنی د الاعلام خبرتیا ورکول شرعا د دې معنی د اعلام مخصوص بالفاظ مخصوصه فی اوقات مخصوصه په خاص الفاظ سره په خاص اوقاتو کې اعلان کول خپل ټیمونه د ټیم نه بغیر نه کیږي خامخت ته حضرت مصنف سے مسئلہ وضح کی چې الاذان سنت للصلوات الخمس والجمعه دون ما سواها اذان کول سنت تی پنځه منځونو د لپاره نقل متواتر سره راغلی دا خبره والجمعه جمعه د لپاره سنت ته دون ما سواها دینه سوا نور شنو د لپاره عید منشولو جنازي منشولو سجده شولا دو د لپاره اذان نه کیږي مختی چې د احناف مذهب د دې مونږ چې لا ترجیع فيه اذان کی ترجیع نشته ترجیع معنا دا ده چې اوله کې اشهد ان لا اله الا الله وروي اشهد ان محمد رسول الله وروي بیا ورسته تیز او سره وي ډبل 4 وري کې ويزيد في اذان الفجر بعد الفلاح سبي اذان کې د حي على الفلاح نه بعد به وبل کلمه زیتی دوا وري موږ مذهب کې الصلاه خير من النوم مرتين دوا ځلې بدایي معنا موږ د خوب نه بهتر ده امام شافعي سے په نسبت بدایو وريای خامخته چې والاقامه مثل الاذان دا منځ د پر کوم اقامت کیږي جماعت کې دا د اذان په شان ده الا انه يزيد فيها بعد حي على الفلاح خودی کې به حي على الفلاح نه بعد دا ټکی قد قامت الصلاه معنا د منځ ودرېدو مرتين دا بدوازلی خامخته د اقامت او اذان کې فرق خای چې وي ترسل فی الاذان اذان بورورو کوي بیړي کې بنه کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د سونه کوي اذان بورورو کې مانس کې وسیلې خلی چې خلک جواب ورکړل شي ويحضر فی الاقامت اقامت به حضر سره کوي حضر څه معنی ده تیز به کې مانس کې سویا ټیم مایر کې بزر ذریعہ خمختی شکل اذان وی کوي اقامت وي استقبل بهم القبلة دوړو پکاول ټیم کې به مخ قبله طرف ته کې مرخاتو په مخ نه کې زنونو کې فاذا بلغ الى الصلاه والفلاح شکل مؤذن سے حي على الصلاه ورسیږي حي على الفلاح نه حي على الصلاه سره به خي طرف ته لاغونه مخ وګرځي حي على الفلاح سره به ګس طرف ته لاغونه مخ تو کی پورا به نه تويږي سینا به سره نه توي حول وجهه مخ بلاغونه وګرځي يمينا خي طرف ته وشمالا ګس طرف ته مخته مسله خیله کا څنګه د ټیم منځ د پر مونږه اذان کو کای سړی نه مثال سبیلا منسپتی شو دغه د پردا اذان کولې شي مخته چې اذن للفائته ويقيم پاتې منځ د پاره اذان کولې شي ودی کی اقامت کولې شي وکي فین فاتته الصلوات کبیر منځونه پاتې شي په ځای باندې دوا درې اذن للاولى اول منځ د پاره د اذان وکي رودي ګرځي د نور د پاره به صرف اقامت دی وکي واقامه وکانه مخيرا فی الثانیه د دویم پاتې منځ د پردی ته اختیار ده ان شاء اذنک غوړی اذان دی وکي کني ما کې خو اقامه اقامت خو دی وکي و ان شاء کو غوړی اقتصر علی الاقامه به دي صرف اقامت باندې اکتفا وکي وينبغي بل مستحب او بهتره مناسبه خبره ده اي يؤذن ويقيم على طهر چې اذان او اقامت په صفای کې وکي جنابت کې دی ونه کی همدا شی ته وړاو داس کې پین اذن علی غیر وزوین کی سړي بیا د اذان وکړلو جازه کیږي ويكره يقيم على غير وزن ک بیا اقامت وکي دی د سنه بغیر بیا مکرو دا ویلې د بیا د سی د صد پاره امام ونه جامع ته لوړي یا يؤذن یا یسړی اذان وکي هو جنوب جنابت حالات کې غاټ او داس کی اذان کې د بیا مکرو ده ولا يؤذن للصلاه قبل دخول وقتها بل دا چې دی وخت خلیدل نه مخکې به منځ د پاره اذان نه کوي الا في الفجر عند ابي سبحانه رحم الله امام یوسف سیوی چې د سبعی منځ کې ټیم نه مخکې اذان کولې شي خو موږ ته چې نه دینه دا مقصد نه ده چې ټیم نه مخکې اذان کولې شي هغه مخکې زمانه کې بازان کې دلو تهجد د پاره روي خوالي وغیرہ د پر چې خلک عبادت وکړل شي سبعی اذان کې د کم منځ هم اذان وي هغه به د ټیم د خلیدونه بعد وکړي ک ټیم نه د مخکې وکړو نه کېږي دوباره برګرځي